بني اسرائیل نمونه د یاري د دنیا چا نه ومني نو د هغوی ته وګوره بني اسرائیلو ته وګورئ سل بني اسرائیل تپوس وکړئ د بني اسرائیلو لکه ما اتیناهم څومره موږ ورکړي دوی ته من آیت د احکاماتو نه بینة واضحه څومره واضح احکامات ورته راغلي وو نو چې بدل یې کړو نو څه انجام یې نو من یبدل هغه څوک چې بدل کړو نعمت الله نعمت الله من بعد وروستو ما د هغې نه جاءته چې راغی ده ته واضحه دلایل د الله ورته راغله او بیا یې بدل کړو فإن الله یقینا الله رب العزت شدید العقاب سخت عذاب واله دی چې د الله احکامات ورته راغلو هغې نه وروستو چې کوم دی د بیا هغه د الله نعمتونه بدل کړو یا چې کوم دی د هغې ناشکري وکړه نو الله سخت عذاب واله دی زوین للذین کفروا رغیب جهاد ته چې کافر په دنیا مست دی او مؤمن ته چې کوم دی نو هغه به د آخرت فکر کوي دی به په دنیا مستي نه کوي کافر ته به نه ګوري چې دله الله دنیا ډېره ورکړله نو ما دی ولې نه راکړه چې زه د الله منم نو دا د امتحان ځای دی په دې کې به ته چې کوم دی نو د دنیا ظاهري ښایست نه ګوري زین للذین کفروا هېڅ تکړه شوي دی کافرانو ته الحیات الدنیا ژوند د دنیا ویسخرون او دې ټوکې کوي من الذین آمنوا د مؤمنانو سره ټوکې کوي که دا پاخه مؤمنان وي او دې چې کوم دی د دین حق باندې ولې داسې خوارو ځاړو والذین اتقوا دې ټوکې کوي هغه کسان سره اتقوا چې ځان یې بچ کړو والذین اتقوا هغه کسان چې ځان یې وساتل ګناهونو نه د الله په لاره روان شو د غیر لاره یې پرېښوده فوقهم د پاسه د دوی به یوم القیامت په ورځ د قیامت په ورځ به دغه مؤمنان په اوچتو درجو باندې دا کافر به د دې نه لاندې والله یرزق من یشاء والله رزق ورکوي چاته چې خوښ شي بغیر حساب پیمانه کان الناس امة واحدة رغیب جهاد ته چې خلک په اتفاقي مسله د توحید کې اختلاف کوي نو ته بیا توره راواله او کافر سره جهاد وکړه کان الناس امة واحدة و خلق یو ډله په سورة یونس 15 نمبر آیات کې راځي ثم اختلفوا بیا د اختلاف وکړو شرک پکې شروع شو شرک شروع شو نو الله د جهاد حکم راولېږه فبعث الله النبیین راولېږه د الله انبیا مبشرین نذیر ورکوونکي او منذرین ير ورکوونکي وانزل معهم او راولېږه د دوی سره کتاب بیان د حق ورسره راولېږه هر پیغمبر سره چې کوم دی نو هغه بیان د حق او صحیفې وي یا کتاب ورسره بل حق لپاره د بیان د حق یا خو مالې لپاره چې فیصلو کې بین الناس باندې د حق کې فيه او هغه څه کې اختلاف کوي چې پای کې اختلاف کوي بیان ورسره راغی قانون راول د ځان سره پیغمبر دې لپاره چې د توحید او د شرک تمیز ورته وکړي ما اختلف فيه الا الذين اوتوا اختلاف چا کړو ما اختلاف نه وکړي بلکې کې الذين مگر هغه کسان چې ورکړل شوی ورته علم من بعد ما رسول راغینا جاءتهم البينات چې راغلي وغه ته واضحه دلایل اختلاف چا کړو نو مليانو کړو کله چې کله ورته پته ولګي د حق واورید قران واورید اختلاف شروع کو ولې وکړو بغي هم باندې د وجه د زد نه په میته دوی کې چې د هغې د فضیلت او د قرآن د داعیانو د هغې فضیلت په خپل ځان برداشت کولی نه شو چې د دې عزت ختمېده د دې هغه نوم ختمېده نو د دې وجې نه چې کوم دی نو هغوی د دې اختلاف د دې سره اختلاف او فهد الله نو توفیق ورکړه الله رب العزت الذین هغه کسانو ته آمنو چې اراده د ایمان یې کوله د ایمان هغه څه ته معرفت او پېژنګلو د هغه څیزونو ته یې اختلافو پرې چې دي په هغې اختلاف کړی و چې چا پکې اختلاف کو چا چې اراده او حق د طلب په هغې کې نو الله ورته هغه صحیح مسلو طرف ته ولا الله رب العزت هدایت نصیب کو من الحق باذنه په طرف د حق باندې په خپل حکم باندې والله یهدي الله رب العزت توفیق ورکوي من یشاء چاته چې غوښ شي الى صراط مستقیم په طرف د نیغې لارې ته راړول او د دې انتخاب دا د الله رب العزت په خواهه باندې دی چا به زړه کې انابت الله ورته نیغې لاره نصیب کړي هم حسبتم ان تدخلوا الجنه ترغیب الى الجهاد په امثله ثابتین چې جنت واړي او جهاد نه کوي نو دا بغیر د جهاد نه ملاويږي یارانګي نیم دین مانی او نیم نه مانی او ته دا ګمان کوه چې په آخرت کې به چې کوم دی زه به مخکې جنت ته لاړ شم صحابه کرامو پر شان د مصیبتونو او بتا نه راغلي دارنګې د هغه ولی الله او چې څومره اولیاء الله تېر شوي دي هغه مسایل مشکلات به پتا نه راغلي تا به توره نه راغستي تا به وینه نه ویدلې ستانه به خوله نه وتلې د دین په محنت کې او ته به چې کوم دی جنت ته بې حسابه بې کتابه دی ولې دا خیرات دی اما حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې دننه به شئ جنت ته فلما یاتکم او نه به یې راغلي په تاسو باندې مشکلات او مصیبتونه مثل الذین په شان د هغه کسانو خلو من قبلکم چې مخکې تېر شوي ستاسو نه رښتیا خو به وجه نه چلېږي دا په اوبو چلېږي اول به مصیبتونه راځي مشکلات به راځي د ایمان امتحان به دی الله لي مستهم الباساء رسېدلي وو هغوی ته تکلیفونه جاني والضراء دارنګې تکلیفونه بدلي جاني او دارنګې والضراء مالي تکلیفونه ورته رسېدلي وو چې مال یې خرج کړی و د الله په لاره کې دارنګې د الله د دشمن خلاف په جهاد کې مال سوځېدلی وو مال یې لګېدلی و سوځېدلی وو والباساء دارنګې جاني نقصانونه ورته لګېدلي وو چې شهادت ورته نصیب شوی و زخمونه پرې راغلي وو وینې ترې بهېدلې وې وزلزلو او جړه کولی شي وو داسې مصیبتونه پرې راغلي چې جوړه کولی شي حتی تر دې پورې یقول رسول چې وبه وایي پیغمبر به ورته وایي امداد به اوس راشي د الله اوس به راشي
نو داسې سخت امتحانات به راغلي چې هغه پخو مؤمنانو چې کلکې عقیدې وي هغوی به دا خبره کله کله بې اختیاره وکړه والذین هغه کسان چې ایمان یې راوړی معه د دې پیغمبر سره هغوی به وي متا نصر الله کله به د الله امداد و د هغوی د خولې نه به دا خبرې ووتې داسې مصیبتونه به پرې راتلل چې هغوی به وي د الله امداد به کوي پیغمبر به ورته وي الا ان نصر الله قریب یقینا خبردار یقینا امداد د الله نږدې دی یسألونک ماذا ينفقون د دې ځای د جهاد دریم منزل ذکر کوي دو منازل ذکر شو یو د مجاهد خپل ځان سمول دویم د ملک سمول دریم د دې ځای د کور سمول نو د ملک سمول د کور په سمولو مخکې کړو ځکه چې دې اشاره د دې خبرې ده چې انسان به اراده د ټولې دنیا د اصلاح کوي کار به خپل کور نه شروع کوي او اراده به د ټول ملک او د ټولې دنیا د دې وجه د دنیا د اصلاح قوانین او دارنګه د ملک د اصلاح قوانین را مخکې کړل په کور باندې دې ځای د کور د سمول لپاره قوانین شپاړس لومبی قانون چې مجاهد به په خپل کور کې هغه چې کم دی هغه خرچه کوي د کور مشر به د کور په خلکو خرچه کوي د هغې عادت به داسې نه جوړوي خپله به هم خودداري د کور ماشومان دارنګې د خپل کور اهل او عیال په هغې به خرچه کوي هغوی به هم یو خودداره قوم جوړوي لیډر د قوم چې کم دی په قوم به خرچ کوي خپله به هم خودداري هغوی به هم چې کم دی بل چا د لاس نیولو ته نه پرېږدي نو په خپل اولاد هغوی به چې کم دی خرچه کوي مشران چې څومره هم تېر شوي نو هغوی به چې کم دی خپل اولاد له چې کله به هغوی غوښتنه ورکوله به یې نه چې کله به یې نه غوښتنه بیا به یې وله ورکړه دې لپاره چې د ده خوی نه خرابېږي عادت یې نه خرابېږي خودداري به دکې پیدا شي چې د لاس نه مجاهد به په خپل کور او اهل عیال باندې خرچه کوي یسألونک دې تا نه تپوس کوي ماذا ينفقون چې څه شی خرچ کوي تپوس د دې کې چې څه شی خرچ کوي الله ورته مصارف کوي چې په دې ځای کې خرچ کوي ځکه دا خو هر چا ته پاته ده چې څه شی خرچ کوي مال به خرچه کوي په کوم ځای به خرچه کوي الله جواب کوي مصارف کوي ولوی پیغمبره ما انفقتم ما چې خرچ کوئ تاسو من خیر سامان فللوالدین په مور پلار خرچ کوئ والاقربین په رشتہ دارانو باندې خرچ کوئ والیتاما یتیمانانو باندې والمساکین مسکینانو باندې وابن السبیل مسافرو باندې وما تفعلوا من خیر چې کوئ تاسو نیکۍ څه کار فإن الله یقینا الله به پای باندې علیم پوه دی نیکۍ چې کوم کارونه کوئ نو الله پای پوه دی الله به د هغې اجر درکوي کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم دویم قانون چې د کور مشر به چې کوم دی د ګناه د کار مخالفت کوي د هغې دفع کوي به خپله به پکې جذبوي د ګناه مخالفت د وړو تربیت به هم هغسې کېږي چې د کور مشر په کور کې ناستي د ګناه کار په کور کې نه پرېږدي نو ماشوم تربیت به هم هغسې کېږي د کور مشر هغه چې څنګه کارونه کوي نو د ماشوم تربیت هم هغسې کېږي تربیت صرف دا نه چې ته ورته خبرې کوه ستا د عمل نه هم د هغه تربیت کېږي ته د ګناه کار کوي تا ته ګوري نو ثواب هغه هم د ګناه کار کوي او که ته د نیکۍ کار کوي هغې تا ته ګوري نو ثواب هغې هم د نیکۍ کار کوي نو د مجاهد دپاره د کور دپاره دویم قانون دا دی چې د کور په مشر کې به د ګناه د کار د هغې مخالفت جذبه به وي پکې ته وکتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ او هو کرہ لکم دا چې کوم دی بد لګي په تاسو کراهت طبعي چې ستاسو طبیعت دا بد ګڼي وعسى ان تکرهون زر ده چې تاسو بد ګڼئ یو څه وکړو خیر لکم دا به غوره ستاسو دپاره د دین حکم به په تاسو باندې چې کوم دی هغه بد لګي په هغې کې به ستاسو خیر هم به جسماني هم به روحاني هم د آخرت هم د دنیا وعسى ان تحبوا نږدې ده چې تاسو به خوښ ګڼئ یو شیزو شیئا یو څیز ستاسو په طبیعت هغه ښه ګڼي وهو شر لکم هغه به نقصاني ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت نقصان به یې پکې ستاسو دپاره والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ الله ستاسو په جسماني او روحاني اخروي دنیوي فایدو باندې الله پوهه دی تاسو پرې نه پوهېږئ په دې دین په احکاماتو کې به ظاهرا تاسو ته نقصان ښکاري خو الله به پکې فایده یې ښودي یسألونک عن الشهر الحرام دریم قانون د کور د سمولو دپاره چې په کور کې به چې کوم دی د آدابو خیال ساتلی کېږي د عزتمندو د هغې خیال به ساتلی کېږي دارنګې د عزتونو د اوقاتو د روجې دارنګې د مونځ د وخت د دې خیال به ساتلی کېږي نو کور به سمي یسألونک دې تپوس کوي څانه عن الشهر الحرام په باره د عزتمندو میاشتو کې قتال فیه د جنګ په هغې کې چې په دې کې به جنګ وکړه نه ولو ای پیغمبره قتال فیه کبیر د عزتونو میاشتو کې چې کوم دی جنګ کول دا لویه ګناه ده وصد عن سبیل الله دارنګې بندول د لارې د الله نه دا هم لویه ګناه ده وکفر به دارنګ انکار د الله د کتاب نه د الله نه دا هم لویه ګناه ده والمسجد الحرام دارنګې حلق بندول د مسجد حرام نه نیک کار نه حلق بندول دا هم چې کوم دی لویه ګناه ده و اخراج اهلي او باسل د اهل د مسجد حرام د هغې نه منه دا مسجد حرام نه اکبر لویه ګناه ده عند الله د الله په نسبت باندې والفتنه اکبر من القتل او دارنګ شرک کول دا ډیره لویه ګناه ده د قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دوی چې دی به جنګ کوي ستاسو سره حتی تر دې پورې یردوکم چې دی واپس کړي تاسو لره عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعوا که چېرې دې طاقت ورسي
دا د خپل وس باندې چې کوم دی نو تاسو سره ښه جنګ کوي او که وس یې ورسېد نو تاسو د خپل دین نه اړوي د دې چېرې ستاسو خیرخواهان نشي کېدی نو د شیطان کار به دی چې تاسو بېدیني به تاسو بېخوره کړي او تاسو له دین نه لرې کړي تاسو به چې کوم دی هغه د دین طرف ته زور کوئ بل روحانیت د اصلاح به کوئ من ارتد ومن یرتد دا څوک چې واختید منکم ستاسو نه دین د خپل دین نه مرتد شو فیموت نو دی مړ شو په حالت د ارتداد د کفر کې هو کافر دی کافر اولئک لا هلک حبطت اعمالهم برباد دي عملونه دي نیک اعمال چې کوم په اسلام کې ګړلې بیا مرتد شو دا عملونه برباد دي په دنیا کې او آخرت او آخرت کې اولئک اصحاب النار دا هلک جهنم یاندي هم فيها خالدون دي په جهنم کې همیشه ان الذين امنوا بشارت او وعده د رحمت مجاهدین او مؤمنانو سره ان الذين يكنوا كسلامون ایمان راړو والذین کسان هاجروا چې هجرت وکړي دین لپاره وجاهدوا جهاد کو فی سبیل الله د الله بلاره کې اولئک دا هلک يرجون رحمت الله یقین ساتي تم ساتي رحمت الله د الله د رحمت والله الله غفور بهک رحیم مهربان ذات دی بدی ورحم کی دی بدی بدلی ور يسالونك عن الخمر والميسر سلورم قانون د کور د سمولو د پاره بکور کې به حرام کارونه دارنګ حرام خوراکونه هغه باندې کیږي کور به د حرام کارونه دارنګ د حرام خوراکونه وساتل شي يسالونه کدي تاسو کې انسان عن الخمر و بارد شراب والميسر او جواری کې چې شراب سکل څنګه دي جواری کول څنګه دي ولوی پیغمبر فيه ما اسم کبیر بدی کې لوی ګناه دا ډېر لوی ګناه ده ومنافع للناس بلې کې ظاهري فائدې دي خلکو لپاره دي ته ظاهري څه فائدې ښکاری هغه فائدې چې کوم دي د ګناه نه غټه ده ګناه ته نه غټه وایي اسمه ما ګناه دي دواړو چې کوم دي اکبر ډېر لوی ده من نفع ما د نفع دي دواړو ويسالونك دي تفوس کې انسان ما ځانفقون چې دې څه خرج کی ولوی پیغمبر العفو هغه ضرورت اصلي چې زیاتې څومره دي هغه خرج کړي الله بلاره کې ځان لپاره صرف دومره پرېږده چې 24 ګنټې زندګي دې تېرېږي کذلک احکامات الله کې حکمت او کذلک هم دغه رنګ یبین الله بیانې الله لکم تاسو آیات په احکامات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة هغه چې سوچ او فکر وکړئ په دنیا او آخرت کې سوچ وکړئ چې په دنیا کې څومره پاتې کېدل او د آخرت عمر بیا څومره دی الله رب العزت تاسو ته احکامات بیان کوي یسالونک عن الیتاما نظام قانون جهاد شو مجاهد شهید شو دا په کور کې شهید یتیم پاتې شو دا هغه یتیمانانو د پاره د کور مشر باغی ته کم نظر ګوري دا اصلاح څنګه کوي دا لپاره قانون ويسالونك دي تفوز کې سارا ان الیتاما بارد یتیمانانو قولوا پیغمبر اصلاح لهم خیر چې اصلاح د دې لپاره دا ډېر غوړه ده د دې تربیت او معاشره کې نیک افراد دي جوړ شي دا کې د معاشرت خو جوړ شي د دې اصلاح دا ډېر غوړه ده وای تو خالتهم کچې تاسو ګډوډوي مخالفت کوي د دې سره یعنی خپل مال د دوی مال سره ګډوډوي او بیا په دې خرچ کوي د دې مال جدا نشي ساتل ځان سره د دې مال د خپل مال سره یو ځای کوي نو فایخوانهم فی الدین فایخوانهم نو تاسو رونه دي په دین کې د دې خیر لټوي او که چېرته تاسو د فساد منیت د دې مال د خپل مال سره یو ځای کوي دې لپاره چې د دې مال خورئ نو والله یعلم الله پوهېږي د المفسد په فساد کوونکي من المصلح د مصلح نه الله مفسد هم پېژني مصلح هم پېژني ولو شاء الله که چېرې خو د الله لعنتکم نو تاسو مشقت کې اچولي وای الله به چې کوم دی نو مخالفت حکم درته سره اجازت به نه درکړی چې خپل مال د دې مال سره ګډوډ کړئ والله چې دا حکم کړل نو دا الله د دې لپاره چې تاسو د تنګسیان او د مشقت نه بچ کړئ ان الله یقین الله عزیز زورور دی حکیم حکمت والا ذات دی وشپږم حکم نهي د نکاح مشرکاتونه چې پلید خلکو سره چې کوم دی ادارنګ د بيدینه خلکو سره رشتہ مکوي چې هغه کور تراولې نو هغه نو بيدینه خوريږي په کور کې ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوي د بيدینه مشرکانو سره مشرکاتو زنانو سره حتی تر دې پورې مؤمن نه چې ایمان راوړي بيدینه ختمه کی علاوه ورسره نکاح کوي کور ته راولې ولا امه مؤمنه زکا هغه وینځه مؤمنه خیر غوړه من مشرکات دغه آزاد بيدینه مشرکینه ولو عجبتكم اگر که تعجب کوي چې تاسو دغه حسن دا یو مال دی هغه سره چې کوم دی نو مال جیداد دی حسن دی ور سره تاسو اگر که تاسو تعجب کوي چې خدا هغه د مؤمن وینځه نه کوم دی غوړه نه ده مؤمن وینځه د مقابله کې غوړه ده ولاتون کې هر مشرکین نکاح مکمل په نکاح سره زنانه مور کوي مشرکین بيدینه خلکو ته بيدینه خلکو سره چې کوم دی رشتہ مکوي دا خپل بچي او خپل چې کوم دی لونه مور کوي خو حتی یومینو ته دې چې ایمان راوړي او کې دینداري پیدا شي ولا عبد مؤمن زکا یو غلام مؤمن خیرون دا غوړه د مشرکین دی او مشرک آزاد سړی نه مشرک سړی دی مال ورسره ډېر دی خایس ورسره ډېر دی هغه دغه چې کوم دی یو غلام مؤمن هغه چې کوم دی هغه نه خلک هغه سره مال نشته خایس ورسره نشته غلام دی ولو عجبکم هغه تعجب کوي چې تاسو را دغه مال او دغه حسن اولئک يدعون الى النار دا خلک چې کوم دی دعوت ورکوي په طرف د اور باندې دي چې کوم دی په بيدینه په وجه خلک ور ترابلی والله يدعو الى الجنه الله چې کوم دی خلک را بلی جنت او المغفرت او دا رنګ چې کوم دی هغه مغفرت ته بخنی ته بيزيد الله په حکم باندې
ويبين آياته بیانی اللہ خپل احکامات للناس خلقو ته لعلهم يتذكرون هما چې سوچ او فکر وکړي په دې کې. ويسألونك عن المحيض بل حکم وم مباشرت حکم په حالت د بیماری کې. ويسألونك دې تاسو کې عن المحيض او عبارت د بیماری د زنانو کې ولو پیغمبره هو ازندار تکلیف باعث دی. فاتزلوا النساء جدا شي زنانو نه په محیض پر بیماری کې ولا تقربوهن من ذکرږي دوی ته حتی تر دې پورې يطهرن چې پاک شي. وإذا تطهرن کله چې پاک شي فاتوهن راتل کوي ته من حيث امركم دا طرف نه چې الله حکم کړل تاسو ته. ان الله یقینا لا يحب التوابین من کوي دراغه توبه قبلهم توبه کوونکو سره يحب المتطهرین من کوي دا پاکي کوونکو حل سره چې پاکي په انسان پاکي الله دای سره مینه کوي. نساءكم حرث لكم زنان استاسو بمیان استاسو فصل لستاسو دفارا فاتو فحرثكم راتل کوي فصل تان ناشئتم کتر د استاسو کوي. وقدموا لانفسكم مخکې لګي د ځان د پر نیک عملونه ځان د پر نیک اعمال مخکې ولګي چې هغه په آخرت کې استاسو پکار شي. یا چې کوم د نیک اولاد دعا کوي واتقوا الله یریږي د الله نه وعلم پوه شئ انکم ملاقوه چې تاسو ملاویدونکي دي الله سره چې تاسو به په نیک عمل نسخه وخولل چې نیک عمل کول ګران دي دا ځان ته آسان کوي آسانه څنګه نو څوک دا کوه چې آخرت کې به الله سره ملاويږي آخرت کې به الله سره مخامخ کېږي او هلته به چې کوم دی بدله د عملونو ملاويږي. نو هر نیک عمل چې کوي د هغې نه مخکې دا سوچ کوه چې د دې فایده ماته رارسي نو انشاءالله هغه به درته اسانېږي. او هر ګناه چې کوي نو هغې نه مخکې دا سوچ کوه چې د دې نقصان چاته دی نو د ګناه د کار نه به بچ کېږي. نو نسخه د تعمیل د احکامو چې کوم دی وښوده چې عمل هغه درته اسان شي. وبشر المؤمنین زیری ورکړه مؤمنانو ته ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. نه هم حکم د کور د اصلاح لپاره چې د الله نوم او قسمونه فضول بے ځای مکوئ. ولا تجعلوا الله مگر زوی الله لره عرضة ډال لایمانکم د پاره د خپلو قسمونو ان تبروا دا چې تاسو قسمونه کوئ چې نیکي به نه کوو وتتقوا دارنګې ځان من ساتو د ګناه نه وتصلحوا او دارنګې اصلاح به نه کوو بین الناس په میانځ خلکو کې روغې به نه کوو خلکو له په معاشره کې به نیک کارونه نه کوو دا رنګې کارونو دپاره د ګناه په کارونو قسمونه مه کوئ. والله سميع عليم الله اوریدونکی په ذات لا يؤاخذكم الله ننوي الله رب العزت بتاسو بالله في ايمانكم فغا حبس قسمونو باندې چې بلا اراده تاسو رخلین اوسي الله پاغي تاسو ننوي ولكن يؤاخذكم ننوي الله تعالی بما پاغا قسمونو باندې کا سبق اراده کړی خود تاسو قصدن په یو کار باندې قسم کوي او هغه کار هغه سیمینه دا چې کوم نه د ګناه سبب دی الله په دې باندې تاسو رانی والله غفور رحیم غفور حلیم الله به کې صبرناک ذات دی. للذین یؤلون من نسائهن لسم حکم قسم وکړو چې خپل بیبي ته باندې نږدې کېږم 4 میاشتې. الله رب العزت هغه کسان له حکم ذکر کوي دا چې کوم نه یو غلیظ قسم هغه صفت عربو په جاهلانو کې وی بلا قسم کو نو بیا به کوم نه نږدې کېدل من قسم کړل. للذین هغه کسانو ته پاره یؤلون چې اله یو کړه قسم وکړو من نساء خپل زنانو ته تربصوا 4 اشهر دی به 4 میاشتې انتظار کوي. 4 میاشتې وروسته به کوم نه بیا ازدواجی تعلقات هغه بحال کوي. فین فاو کو سر کی راو ګرځیدل دینه دې عمل نه توبه واسره فین الله غفور رحیم لیکن الله رب العزت به هم کې مهربان ذات دی. وین اعظم الطلاق او کوي دې اراده طلاق لري په دی باندې فین الله کې الله رب العزت سميع او اوریدونکی علیم په ذات دی. کوي طلاق ته باندې لټین الله په دې قوت بیا والمطلقات اوس کې چې طلاق ورکی هم خزلانو طلاق طریقه ورته هي چې طلاق بسنګ ورکړي د طلاق طریقه ورته کوي حکم د طلاق. والمطلقات او طلاق کړي شوی زنانه يتربصن عدت د طلاق شو زنانه خو یوال والمطلقات طلاق شوی زنانه يتربصن علی انتظار کوي بیان فسهن بخبر ځانونو باندې 3 قرون 3 بیماری دی بیمارو پر بدی انتظار کوي دی بل سره نکاح نه کوي 3 بیماری په تیر شو دا په دمه طلاق شو بل اوس بل ځای کې دا ور کول د دې واده کول دا چې دا اوس جایز دی. ولا يحل لهن ان يروا د دوی لپاره یکتم چې دی پټي ما هغه بیان دا ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن برهیمونو د دې کې اوس که چرته د زنانه سره باشومي او دله طلاق ورکړی شو نو دا چې کوم د دې لپاره بیا عدت دغه 3 بیماری نه دي بلکې تر څو پورې چې دا ماشوم پیدا شوی نه تر هغه پورې به دغه کور کې پاتې کیږي چې ماشوم پیدا شو بیا چې کوم دا طلاق شو اوس عدت یې ختم شو دا اوس بل ځای کې نکاح کولی شي. ماشوم له هر بوسه کې ماشوم له پای ورکې او کنه دای حکم درست راځي بیا چې زنانه له طلاق ورکړي شو او هغه چې کوم دینو ماشوم د دې ضرور خاونو بیا چې کوم د طلاق بس اوس هغه پای څنګه ورکې هغه ماشوم له دای حکم درست راځي. ما خلق الله هغه پیدا کړی دی الله فی ارحامهن برهیمونو د دوی کې
ان كنا يؤمن بالله که چر دی ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر په ورځ د آخرت باندې او بعودتهن حق بهدهن بیان درجات چې هغه طلاق چې هغه رجعي یو طلاق ورکړ دوه طلاق نو بدی کې رجوع کول شي او بعودتهن خاوندان دوی حق ډیر حقدار دي بهدهن په واپس کېدو باندې تا یہ ذالک په دې طلاق کې دې طلاق رجعي کې یو طلاق ورکړي دوا ان ارادو اسلام کې دی اراده اصلاح لري د اراده اصلاح لري چې کور دي جوړ شي دوباره رجوع کول شي ولا هم نه دوی لپاره بسم الله دې په شان دا غي باندې خضر لپاره هغه اختیار دی علیهن څنګه چې سړو لري په دوی باندې معروف په هي طریقه ولل رجال علیهن درجه او بعد سړو په سنانو باندې درجه را فضیلت دی والله عزیز حکیم الله زور او حکمت والا ذات دی طلاق مرتان اوس د طلاق قسمونه ذکر کړي چې طلاق دوه قسمه دي امساکون بالمعروف بیا چې کوم دی سارول د زنانه دی په خې طریقه باندې طلاق رجعي یو طلاق ورکړو یا دوه طلاق ورکړو په دې کې چې کوم دی نو دی هغه رجوع کولی شي بیا او په درې ورکړو بیا چې کوم دی رجوع نشي کولی نو طلاق مرتان طلاق چې کوم دی دوه قسمه دي امساکون بالمعروف یا چې کوم دی سارول د زنانه دی خپل ځان سره په خې طریقه باندې او تصریح یا پرې هودل به احسان په خې طریقه باندې ولا يحل لكم طلاق خلع ذکر کوي چې ندی روا تاسو لپاره ان تاسو دا چې تاسو والي مما دا سناتای ته مهمه چې تاسو ورکړل دي زنانو ته شیان سوالو نو تاسو له روان دي د زنانو نه دغه مہر یا د هغه مال چې تاسو غوښتل ورکړل هغه مالکان چې تاسو دی نواله الا مگر په صورت کې اي خافه کړه دواړه یریږي الله یقیما حدود الله چې قائم باندې حدود د الله د الله احکاماتو یعنی په خپل کور باندې یریږي چې زمونږه هغه ازدواجی ژوندۍ به جوړ نشي او دا کور به جوړ نشي بیا چې کوم دی زنانه څه پیسې ورکړي خپل په تور باندې نارینه ده ورته وي خپل خاوند ته چې ما پرېږده نو دا خلع دا جایز ده په اسلام کې طلاق خلع ذکر نو وین خفتم بدای کې بم سړي له اختیاري دا نه چې خلع چې کاغذات دستخط کړو بس عدالت اداري کې طلاق کې عدالت د اختیار نشته وین خفتم پس که چا تاسو یریږئ لا یقیم حدود الله چې قائم نه کوي کلی د الله فلا جناح علیکم ایمان نشته نه تنسیا په دې ډول باندې فيما پاسه کې افتدت به چې زنانه په بدله کې ورکی دا خاوند ته په بدله طلاق کوي سمال ورکو خاوند ته وغیرہ راځي شو طلاق ور ورکو په دې باندې تنسیا نشته سکونه به نشته تلک حدود الله لا قول الله فلا تعتدوها من دین ما وړای ومن يتعدى سوء جوار د حدود الله د الله د قانون فاولئک هم الظالمون دا لكم دي ظالمان فإن طلقها حکم د دریم طلاق چې طلاق ور ورکو دریم فلا تحل له نو به روا د لپاره من بعد رسول دینا حتی تهدی په تن کې حزاو جن غیره چې نکاح وکړه د بل خاون سره علاوه دنه بیم خاون سره نکاح وکړه نو هغه نه رسو چې هغه بیا طلاق کوي فإن طلقها نو چې هغه ول طلاق ورکړه فلا جناح علیهما نشته په دواړو باندې ستنسیا پر زور خاون او بل زنانه باندې دی باندې بیا څه ګناه نشي چې دوباره ایت راجع دا چې یو بل رجوع کی دوباره نکاح کی راځي سره ان ځنا ک چرته لري دواړو یقیني ایت ما حدود الله چې قائم کوي د الله چرته دی یقیني یاره موږ دوباره کور جوړول شو او بیا ورسره نکاح کوي دوباره د ولې خاون سره کول شي وتلک حدود الله د پوری د الله دی احکامات د الله دی وبینها بیانې دي د لقوم قوم د بعد قوم چې دی پویږي نه د لعب نجداد الله احکامات دې سره ټوکی مکوي وإذا طلقتم کله چې تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته فبلغنا اجلهن ناغي ورسېدې خپل نیټې ته عدت پوره شو اجلهن عدت پوره شو امسكوهن بن کړي لرم ایثار کړي لرم په معروف نه د ځان سره په هي طریقه باندې او سرهوهن یا پرې د دې په معروف په هي طریقه باندې عدت پوره شو او بل ځکه نکاح کوي نو په تاسو اختیار نشي چې په زور یې منې ولا تمسكوهن ومن يسار ويدل زرارا د پاره د ضرر لتا ترو چې تاسو بيزياته وکړي ومن يفعل ذلك چې دا کارو کو فقط ظلم نفسه د خپل ځان باندې ظلم کو د غیرت په نوم باندې او د عزت په نوم باندې بیا د ژوندۍ مو بربادوي ولا تتخذوا آیات الله یومن و آیاتنا د الله په ځوان په ټوک باندې د الله د احکامات سره ټوکی مکوي واذكروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله علیکم پتا سو باندې وما انزل علیکم اجر علیکم پتا سو باندې من کتاب قرآن او حکمت او سنت د پیغمبر یعظکم به تاسو ته نصیحت کوي په دې باندې واتقوا الله ويرجع الله وعلموا كل شيء ان الله يجعل الله بكل شيء عليم بحر واستثناء بوهي واذا طلقتم النساء فبلغنا دې سره بیان د حرمت د منع کولو د هغه متعلقي چې هغه طلاق کړی شو بیا د دویم دې خاوند لپاره دا اختیار نشته چې دا خزه د دویم نکاح او د دویم واده نه مني ځکه چې طلاق کړم دا بشان د پردې خزه شو د لپاره اوس هغه له ځان اختیار شته خپل ولی بل ځای کې باندې نکاح کوي او دا پکې راځي کولای شي او کنه په خپل رضا باندې چې کوم دی خپل ځان لا غوړ ځای ګوري او سنت او د دین په دایره کې دنه هغه ځای کې خپل نکاح کوي نو به له اختیار دی وځه الله کوم کله چې تاسو زلا کې بیا نساء خذف بلغنا نور سریدا جلهن خپل نیټه ته عدت پوره شو فلا تاسروهن نو بیا بندوي
ان ينکحنا مې منع کوي ان ينکحنا چې نکاح وکړي ازواجهن د نورو خاوندانو سره نور دغه وګوري ځان له دین په دایره کې دننه ځان له بل دغه وګوري او هلته چې کوم دی نکاح د ځای وګوري نکاح د الله وګوري دا د هغې اختیار دی اذا تراضوا کله چې دوی خوشحاله شو په خپل منځ کې بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښې طریقه باندې د دین په دایره کې دننه ذلک یوعظ به دا هغه کار دی چې نصیحت کولی شي په هغې باندې تاسو من هغه چاته کانه چې منکم ستاسو نه یؤمن چې ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ آخرت باندې ذلکم ازکا لکم دا ډېره پاکي ده ستاسو دپاره د باطن او واطهرو ډېره پاکي ده ظاهر او باطن هو په دې احکاماتو باندې پاک شي معاشره او په دې باندې جوړېږي والله یعلم وانتم لا تعلمون او الله چې کوم دی پوهه دی تاسو نه پوهېږئ په دې احکاماتو کې چې کوم حکمتونه په هغه الله پوره دي والوالدات یرضعن اولادهن اوس طلاق ورکړو او ماشوم پاتې شو د پیو د هغې حکم ذکر کوي والوالدات هغه میندې یرضعن دی به چې کوم دی پی ورکوي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین 2 کاله پوره 2 کاله چې کوم دی دا د ماشوم حق دی په مور باندې چې دی به ورله پی ورکوي لمن اراده دپاره د چا چې اراده لري یتم الرضاعة چې پوره کړي وخت د رضاعت او د پی ورکولو وعلى المولود له رزقهن او خاوند باندې چې کوم دی رزقهن رزق د دوی دی خوراک ساکو و کسوتهن او جوړه جامه د دوی بالمعروف په هغې طریقه باندې تر څو پورې چې ښځه د ده لپاره دا بچې ساتي پی ورکوي او تر څو پورې هغه د پیونه هغه چې کوم دی بس کړي نو تر هغې پورې به دا خاوند دی دواړو له جوړه جامه او خوراک دا به ورله پیدا کوي دا به د باندې ولا تکلف نفس مکلف کولی نشي تکلیف نه نشي اچولی او نفس الا وسعها په اندازه د طاقت د وس د هغه باندې لا تضرو ضرر به نشي رسولی ضرر به نه رسوي والدة مور بولدها ضرر به نشي رسولی مور ته په دې بچي باندې دا خاوند دې رالېږي د خاوند د زوی نه ډب وباسي د ماشوم نه ډب وباسي او ضرر به مور ته رسوي دا کار به هم نه کوي دین د دې نه منع کړله ولا مولود له نه به خاوند ته ضرر رسول شي په ماشوم باندې چې زنانه رالېږي د ماشوم نه ډز وباسي اوچته یې رابغږي او بې صدغه نه یې وایي زه جوړم او صدغه نه یې بس بېڅه ورته غوسه شي اوچته یې راخلاصوي صرف د دې لپاره چې دا به انسان ته د خاوند ته په دې باندې تکلیف ورسوي ماشوم نه به زور نه وباسي وعلى الوارث مثل ذلك په وارث باندې په شان د دې د پلار حق دی فإن أراد فصالا بس که چېرته دې اراده لري د جداوالي عن تراض په خوشحالۍ باندې منهما د دې دواړو نه بس که چېرته اراده لري د جدا کولو د پیو د ماشوم د پیو نه جدا کړي دواړه په دې باندې خوشحالي او تشاور او په مشوره باندې فلا جناح علیهما په دې دواړو باندې بیا څه ګناه نشته دوه کارونه رستو وإن أردتم چې تاسو اراده لرئ ان تسترجعوا دا چې تاسو طلب ان تسترجعوا اولادکم چې د پیو دپاره بل څوک راولئ د خپل اولاد دپاره تسترجعوا یعنې طلب وکړئ د پیو دپاره بله زنانه راولئ اولادکم د خپل اولاد دپاره فلا جناح نشته څه تنګسي علیکم په تاسو باندې څه ګناه نشته دی چې خپل ماشوم دپاره بله زنانه راولئ د پیو دپاره اذا سلمتم ما آتیتم کله چې تاسو حواله کوئ دوی ته ما هغه آتیتم چې تاسو ورته ورکړي بالمعروف په هغې طریقه اولې ښځې چې کومې ښځې ماشوم وي هغې طلاق واغوسته او هغې ته چې کوم دی د هغې مهر دې ورکړو دارنګې د هغې چې کوم حق کې دی هغه دې ورله ورکړو او هغه لاړه د هغې نه وروسته تر خپل ماشوم دپاره بل څوک د پیو دپاره کتلی شي واتقوا الله ویرېږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله بما تعملون په هغه چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی والذین حکم المتوفی عنها زوجها چې خاوند یې وفات شو نو د هغه زنانه حکم والذین یتوفون هغه کسان چې وفات کړي شو کوم ستاسو نه مړه شو ویذرون ازواجا او پرېښودي بیبیانې یتربصن دوی به انتظار کوي په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې دا عدت دی فإذا بلغنا أجلهن کله چې پوره شو عدت لري فلا جناح علیکم نشته څه ګناه به تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې دې وکړو فی انفسهن د خپل ځانونو باره کې بالمعروف د دین په دایره کې دننه بالمعروف په هغې طریقه د دین په دایره کې دننه دي خپل نکاح بل ځای کې وکړو او بل ځای کې چې کوم دی ځان لی زندګي روانه کړم دې باندې څه ګناه نشته والله بما تعملون خبیر الله په هغه څه باندې چې تاسو عمل کوئ لیدونکی دی الله ستاسو په عملونو لیدونکی ولا جناح علیکم فیما عرضتم نشته دی څه ګناه په تاسو باندې په هغه څه کې اوس زنانه نه خاوند وفات شو او په دغه رشته دارو کې بل څوک د دې سره د نکاح اراده لري هغه په خپله خوشحالۍ باندې نکاح ورسره کوي نو کولی شي خپل زندګي هغه چې کوم دی نو هغه دغه آبادولی شي ولا جناح علیکم نشته به تاسو باندې څه ګناه فیما په هغه څه کې عرضتم چې تاسو په اشارو کې وایئ به هغې ته چې تاسو عرضتم به چې تاسو په هغې سره اشارې کوئ ته تعریض کوئ یعنې رشته دارو کې یو کس دا غواړي چې زه د دې سره نکاح وکړم خو په اشارو کې هغې ته چې کوم دی یو قسم د نکاح پیغام ورکوي چې ورسره د تعزیت دپاره کښېني او ورته وایي چې الله دې له داسې خاوند درکړي چې سرکاري نوکري او 4 بچي او یوې ښځه ځان ورته یادوي یو قسم له په اشارو کې یادوي الله رب العزت عرضتم به چې تاسو تعریض کوئ یعنې اشارې ورته کوئ یو قسم له او په اشارو کې ورته د نکاح پیغام ورکوئ نو الله یې په دې باندې تنګسیا نشته دی من خدمت النساء د پیغام د نکاح نه خدمت النساء د نکاح پیغام ورکوئ دا چې کوم دی په دې کې تنګسیا نشته دی
او اکننتم فی انفسکم یا ستاسو نکاح خواهش ورسره خو هغه په خپل نفس کې پټوي او خپل زړه کې پټوي اظهار نه کوي خدام چې کوم دنو الله دې څه ګناه نشته عالم الله په دې الله انکم یقینا تاسو ستذكرونهن نظر د چیات بکې دي خواهش لري دي تا چې نکاح به وشي تاسو ورته خپل خواهش چې کوم ظاهر کړئ یا بغیر د نکاح نه ولا تواعدوهن سرا وعده مکوي ورسره پټي پټي پر تعلقات ورسره مساتای د پټو تعلقات نه من راغله بغیر د نکاح نه پردو زنانو سره پټ تعلقات ساتل د دین من راغله ولكن لا تواعدوهن لیکن وعده ورسره مکوي سرن په پټ باندې الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وایي تاسو ورته خبره د اصلاح خبره د رواج موافق د رواج موافق مور ولګي خور ولګي مشرور ولګي د رشتې لپاره لکه څنګه چې عام رشته خلک غواړي هغه سي هغه لپاره اجازه شته ولا تعظموا عقدة النکاح مضبوطه وي هغه غټه د نکاح حتی تر دې پورې یا بلوغ الكتاب ورسیږي دا عدت اجل او بل نیټه تا تر څو چې عدت پوره شوی نه ترای پوری بل ځکه نکاح کول د اجازه نشته وعلموا پوه شئ ان الله چې کنه الله يعلم پوه دې ما پاس باندې فين پوسکم چې تاسو پوزونه کې فحذروه نو يرګه د الله نه وعلموا پوه شئ ان الله چې کنه الله غفور رحیم به هم کې مهربان ذات دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء الا سم حکم د طلاق د غیر مدخول بها چې صرف نفسي نکاح ورسره وشي واده شي ازدواجی تعلقات قائم شي ونی او نکاح طلاق ولا ورکړي شو دا غیر مہر حکم لا جناح نشته څه ګناه علیکم پتا سو باندې طلقتم النساء چې تاسو طلاق ورکړو زنانه ولا مالم تمسوهن ترسو چې تاسو غیر لاس نیولې او تفریضوا لهن یا تاسو مقرر کړی له د لپاره فریضه مہر او متعوهن تاسو هغه ته کوم دین جوړه جامه ورکړي متعوهن جوړه جامه ول ورکړي على الموسع په مالدار باندې قدره په اندازا او په د وس موافق داغو وعلى المقتر په غریب باندې قدره مطابق د وس دا چې څومره د مالدار وسینو دومره دی ول ورکړي او چې څومره غریب دی او څومره وس ته دومره دی ول ورکړي متان بالمعروف دا چې کوم دین هغه جوړه جامه ورکول دي په خېدای کبانی متع حقا على المتقين لازم دي راقمون على المحسنين بنيك كون كمون نیکانو خلقو سره دا مناسب دي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن چرتا سورت طلاق ور په مخ دې نه چې تاسو دې تاسو ورلري وقد فرضتم تاسو چې کوم دې په تاکي سره مقرر کړی تاسو لهن دوی لپاره تاسو ور مقرر کړی فریضه مہر او فنصف نیمه د ماده مہر نیمه د هغه مہر ورستم چې تاسو ور مقرر کړی نیمه مہر به ول چې کوم نه ورکړي الا يعفونا مگر دا چې دی بخنو کی معافیو کی تاسو تکاوی در طرف خپل طرف نه معاف کړو بیا صحیح او یو فول الذي ما کی اگست بلاس تا کې ورته نکاح یعنی ولی معاف کی بیا چې کوم نه جایز ده وان تعفو اقرب للتقوى او چې تاسو ته بخنو کوم دا ډیر نږدې را تقوا ته ولا تنسوا الفضل او مې روي غرواله بینکم خپل میاس کې غرواله مې روي چې سړی ته کومه درجه حاصل نه مې روي ان الله یقین الله بما بازما تعملون چې تاسو عمل کوي بس دې کې حافظ علی الصلوات والصلاه الوسطى طلاق مسائل ذکر شو دې ځای چې کوم دینو مثلا یا سینا په دغه مسلو کې لګیای او د الله حکمونه نه پاتې شي د بطور اصلاح امور مصلحه چې کوم دی اوس حکمونه اوس حکم حافظوا على الصلوات پابندی د منځونو کوي حفاظت د منځونو کوي او صلات الوسطى خصوصا دغه منځنی منځو الصلات الوسطى یا مازیګر منځ مراد یا هر هغه منځ چې کوم د دوه منځونو کې د پنځه واړو منځونو چې کوم دی نو حفاظت کوي وقوموا لله قانتين ودرېږي الله ته عاجزي کوونکی چې موږ کوي نو داسې ودرېږي الله ته چې عاجز دی ځان خپل عاجزي الله ته خایي فین خفتم بس بچا تاسو یریږي فرجالن پس بچا تاسو باندې یری د دشمن په جنگ کې نه فرجالن پر روانه باندې پیادل روان یې روانه کې هغه کوي په اشارو ور او رکبان یا پس ورلای باندې د پاسه رضا منم کله چې پامن شوی د دشمن یره ختم شو پس ګور الله یا روي الله را کما حرم لكم لکه څنګه چې تاسو خو نه کړل مالم تكونوا تعلمون ترسو داغه مسلو چې تاسو پای نه پوي دی څنګه چې ته الله د مونږ مسری خو دلی دی او څنګه طریقه د پیغمبر ده هغه سی بیا کوي چې کله په عمل شوی والذین يتوفون ولسم حکم احسان د متوفان ها زوجها سره چې خاوند دی وفات شوم دای سره احسان والذین هغه سان چې وفات کړي شوم مستاسو نه وایي درون ازواج پرې خو دی بیانې وصیت لازم دی لپاره وصیت او چې دې مړکیږي نو چې خپل بیبي لپاره وصیت وکړي اتا الى الحول د خوراک ساکه له جوړې جامې د الحول تر یو کال پورې غیر اخراج نو باسلو وصیت وکړي چې زمانہ بیبي به یو کال پورې تاسو ساتي دې له بچ کم نه خوراک ساک جوړه جامه تاسو ورکوي دا به واسه نه دی کور تر څو پورې چې دې مناسب ځای کې نه ملاو شي بین خرجنا نو چې چاته دی هو دې پدې کې فلا جناح نشته ستنسي علیکم پتا سو باندې دې هو ته تاسو ګناګاری غنه پدې باندې دې بل ځای کې ځاله د نکاح د دین په دایره کې د نکاح خبره وشو دین بس صحیح ده
فيما پاسه کې فعلنا فی انفسهن چې دی وکړو ځان بارا کې مم معروف دین بدایره کې دنا والله عزیز حکیم الله زور او حکمت وال ذات دی وللمطلقات متاع بالمعروف حکم د متعی د پاره طلاق کې شو زمانه او متاع بالمعروف جوړه جامه په خې طریقه باندې رخصتین او خو جوړه جامه ولور کی حقا علی المتقین دا ډیره مناسبه ده متقیانو سره ذالکم دارنګ یبین الله بیان الله لكم تاسو آیات خپل آیاتونه احکامات لعلکم تعقلون چې ما تاسو عقل نه کارو ساتئ نو د معاشري لوی سره طلاق او مسله په دې رکوع کې ذکر شو اوس دې ځای الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم دې ځای نه یاره په نه کولو د جهاد د مرګ نه یریږي نو مرګ الله ځکه راوړي او مثال کې ولا یو واقعا ودی یو واقعا ولا به تور مثال پیش کړي وګوره دغه قوم ته چې دې بزرګونو باندې او دې ووتل چې الله به مرګ راوس بیا راځوندې کوي تاسو چرته تختاري جهاد نه تاسو د مرګ نه یریږئ نو مرګ د الله په لاس کې او الله چې باندې کوم ځای کې راولي نو راوستلی شي الم ترى تنقل الى الذين كسانوا تخرجوا جوه من ديارهم د خپل کورونو نه وهم قلوب دي وزرګونه دي چې کوم دې په زرګونو باندې وډلې وي حذر الموت دې د مرګ نه یریدا و تخت د وته فقال لهم نبي الله دې ته موت مړ شي مړ کړو ثم احياهم بیا راځوندې کړو الله یې مرګ زما په لاس کې نو چاته نه تخته ان الله یقینا الله رب عزت ذو فضل او فضل على الناس وخلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه شکرون شکر نو باسي وقاتلوا فی سبیل الله او جنگیږي د الله په لار کې اعلان د کتاب کې تیار شوی نو اوس قاتلوا جنگیږي د الله په لار کې والا مو پوه شئ ان الله یقینا الله واسع سمیع علیم یقینا ان الله یقینا الله سمیع علیم او دې په ذات دی منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا ترغیب انفاق ته چې الله په لار کې مال خرج کړي منزل الذي سوق دی هغه ذات او یقرض سوق دی هغه کس او سوق دی هغه نیک خوش نصیبه منزل الذي سوق دی خوش نصیبه یقرض الله چې قرض ورکړي الله ته قرضا حسنا قرض خيستا فيضاعفه دو چند کې دل فيضاعفه دو چند کې دته له دې مال دته دو چند کې اضافا کثیره په دو چند ډېر سره چې مال ول یو په لس ورکړي چې یو ورکړي چې دای په دو چند کثیره سره ورکړي لسونه ولم ډېر ورکړي والله يقبض او کله غریبین هریګن والله يقبض الله چې کوم دین هغه تنسیار ولي او يبسط پر اختیار ولي په دې نه مې هریګن چې غریب وشو د الله بلاره کې خرج کوي الیه ترجعون دی الله ته تاسو پس کړئ مال او جان د دوړ د الله دی الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى دغه واقعه ترغیب ال جهاد لپاره د جهاد لپاره مين منتخب کول نو خپل قلت او کموالی ته نه ګورئ د الله حکم ته ګورئ یا ته نه ګورئ الى الملئ غبات شاهانو ته هغه غټانو ته ادارنګ چې کوم دغه وزیرانو ته الى الملئ من بني اسرائيل نه مالا چې ډاک کړی شوی تر خپل پورې په مال باندې وزیرو یا چې کوم دنو د حکومت په خزانه ناس د سره د شي کمینی علم تعالی الى الملائکه نو ګوري هغه وزرا او تم بني اسرائيل نه من بعد موسی رسول موسی عليه السلام نه قالوا اذا قالوا قال چې دی ویل نبی الله ما خپل نبی تعالی موسی عليه السلام رسول چې کړه دیتا بل نبی راغنو دی هغه ته ویلهم دی ورته ابعث لنا مقرر کا زموږ لپاره ملکان یو امیر او قاتل چې موږ جنگ کو په سبیل الله د الله بلاره کې یو امیر را منتخب کا چې موږ د الله په لاره کې جنگ قال هغه نبی ورته هل عسیتم امید کیږي تاسو نه امید کېدل شي کتب علیکم چې تاسو باندې فرض کړی شو قتال او جنگ الله تقاتلو چې جنگ ونه کوي دا امید درنه کېدې شي چې جنگ در باندې فرض کړی نو باندې کوي بیا وړي تاسو چې کوم دنو مخکوم دا ډېر ناران وای چې موسی عليه السلام ته جنگ وکړي تاسو ورته ته ورشه الله دې ستا ورشي قالو دی ورته مالنا ولي سدي مونږ لره الله نو قاتل چې نو جنگ په سبيل الله بلاره کې وقد اخرجنا بتاکي سره یستر شو مونږ من دیارنه د خپل کورونو وابناینا جدا کړی شو د خپل اهل او عیالنا موږ کورونه موږ یستي او موږ اهل او عیال تبع کړل موږ ولې جنگ نکړو فلما كتب هغه چې فرض کړی شو علیهم قتال بدی باندې جنگ جهاد په فرض شو تولوا دی واړو الا قليلا منهم مگر لګ د دوی نه چې کوم لا مستقیم پاتې شو او غیر روان شو د سره جهاد لا والله الله چې علیم بالظالمین هو دې ظالمانو باندې اول د جهاد حکم راغی بیا ولا بیا امیر منتخب کو وقال لهم ويديتا نبي دين الله يكن الله قد بعث مقرر کړی هم په تاکي سره الله مقرر کړی لکم تاسو د پاره طالوت ملکان امیرو طالوت د تاسو امیر دی دا په لشکر کې چې کوم نه یو غریب او فقیر او د الله ولی هو باډیدارو ودانګ چې کوم دی هو په هو دین علم ول الله ور کړو خو صرف دومره د چې نسب هغه چې کوم دینو په یو وینځي په نسب کې راته داوود علی السلام یو ځوا د یعقوب علی السلام دای په نسب کې دی راته مناسب چې کوم دینو نور بنی اسرائیل په نسبت باندې چې کوم دینو هغه ونه کمزور دی هغه د دې نسب د وجه نه تسبق قاتل دانګ د مال دغه ور سره نو مالدار نو د دې وجه ورته بد قتل
نو الله رب عزت مقرر کړل ستاسو د طالوت ملک امیر او قالو دی وی ان یکون له الملک سرنګ بشیر در لپاره امارت علینا په مونږ باندې دیو مونږ څنګه امیر مقرریږي ونحن احق مونږ ډیر حقدار بالملک په امارت باندې من ولدنا زمونږ نسب هم هر مال لا سره مشتري دارنګ چې کوم نه خو طاقت هم شته نه پکاردار چې مونږ یو ستن امیر مقرر شي ولم یؤتان نه ورکړی شوی ته ساعت من المال پراختیا د مال نه دی مالدار هم نه دی ولې الله امیر مقرری وقال د پیغمبر جواب قال هغه ورته وی ان الله یقینا الله استفاه ورکړی د لرا علیکم بتاسو باندې الله طالوت لا امارت ورکو بتاسو باندې نو دا ولی زکه دغه چې کوم نه علم دی او دارنګ چې کوم نه عاجزی دی وکي الله تعالی دې مقرر کړل امیر پتاسو وزاده زیاد کړی د لرا بس توتن فراختیا فی العلم په علم کې ول جسم په جسم کې علم ورسرم زیاد دی دارنګ باډی داروم دی دغه دواړه چې کوم نه د امارت لپاره د دوه صفاتونو پوره دي والله یؤتی ملک والله ورکی خپل بادشاہي دانګ امارت لره مې شاو چاته جوړ شي الله امارت او بادشاہي چاته وي چې چاته الله خو شي والله واسع الله فراخ دی علیم او ذات دی وقال لهم نبيهم ان آیه ملکه وس جدد امارت غنخه پیغمبر ورته وي وقال لهم اوذي نبيهم پیغمبر دوی ان آیه ملکه یقینا نخد بادشاہي او د امارت د دولاره ایاتیکم التابوت چې راوشي تاسو ته صندوق دیږي سکینه د پای کې تسلی وي مې رقم طرف طرف تاسو نه اوس دا صندوق کوم صندوق دا هغه صندوق چې بلې کې تورات او د دی هغه ډېر حفاظت کو چې کله بخت نصر حمله وکړه په دی باندې دی د شام د غوسونه د شام د غلاکین په زور راويستلو او دانګ چې کوم د بابل ته راوستل ول د ظلمونه کول او تورات یې نه واغستو هغه د بابل کې د بخت نصر سره چې کله دی دوباره دا غزاین آزاد شو دارنګ چې کوم نه نو دوباره ورته الله هغه پیغمبر پکې راولې کو دوباره ورته هغه دین تعلیم شروع کو نو هغه صندوق اد پروتو نو الله ورته و چې د امارت نه خو بدای چې هغه صندوق په دوه ملائک دلته نه راړي او دوباره به یې تاواله کې اوس دغه صندوق کې څه شو په دې کې تورات پروتو بعضی چې په دې کې موسی عليه السلام پړنی وي د دې کې هغه پټکیو دا خبره غلطه ده دې کې چې کوم د تورات پروتو سکینه من ربکم تسلی و طرف در استاسونه وبقیه او باقی مانده آثار مما را سنه ترکال موسی فيه آل موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام د تورات احکام پکې تحمله الملائکه چوچات کړه به هغه لره ملائکو دغه نه د بابل نه راوړو او دې بیا ورکو ان فی ذلک یقینا بده کې لا آیه تنها معنا د قدرت لكم صاد بعد الله طرف نه کوته مؤمنین تاسو مؤمنان یې فلما فصل طالوت بالجنود د امیر امتحان چې طالوت ول امیر مقرر کړي اوس مخکې واقعیا ذکر کړي چې طالوت کله جنگ روان شو او دی ور سره شو نو مې ته جنگ نه مخکې امیر امتحان کو بدی باندې اسنه چې زه په جنگ کې بیا دي تناریوم چې شاته شه دي مخکې منډي وي زورته مخکې شه دي په شا منډي وي یا زورته چې ثابت قدم شه دي راو تختی او بس مخکې نه امتحان کو چې ودرګه دي د امیر حکم منی او کنه منی امتحان په کو چې مخې ته یو نهر را روان دي داغې نه به وبنس کوي یو چونګ ته سستی نفس تن نه مادول د باروس کې خېټه باندې ډاکوي ځکه چې سړی هېټه درانی دینه بیا جنگ کول شي نه منډه والی شي نه چې کوم د سکار کول شي فلما فصل هر کله چې جدا شو طالوت علیه السلام به جنود له لخر سره طالوت د خپل لخر سره جدا شو دغه ځاینا قال نو ورته دی طالوت ان الله یقین الله مبتلیکم امتحان کوم کې به تاسو بنا هرین په یو نهر باندې ومن شرب چا چې اوس کلمین هداغینا فلیس مني دی به زمون نه ومن لم يطعمه چا چې اوس کړی د دینه فإنه مني نو دی به زمون نه وای نس کړی دی به زمون سره کوي اس کړی دی زمون سره نه الا مگر منا چاته یو طرف غرفتن چې یو چونګ اوس کړی به دی خپل لاس باندې یو لپا یو چونګ به ته اوس کړی بس دا اجازه ورتشته اوس اولنې ډله ناقضینو هغه چې کوم دی دا حکم مات کو فشربوا منه دی دا غینه اوس کوي الا قليلا مگر لګوتنه ونس کړي فلما جاوزوا هر چې دی تیر شو بده دریاب باندې هو دی والذین واقسان معه عملوا معه چې مان راوړل د سره یعنی کاملین خلق چې کوم دا واده ماته نکړه کوم چې وبوس کړي نه بیا زین خوځیدین شو قالو نو او هغه کسانو چې چا دا واده ماته کړو وبوي اوس کړي لا طاقت لنا نشته طاقت زموږ د لپاره اليوم انو ذ بجالوت باندې بلخکر دا باندې دا جهاد د جالوت خلاف او جالوت چې کوم دا یو کافر د طالوت د لخر دا کسانو چې چا وبس کړي ویږي زموږ اوس وس نه رسیدي په مخالفت او دی په خلاف کې د جنگ الله قال الذين هو يا غدوی مډاله یظنون چې هغه یقین کوونم چې یقینا دي ملاق الله چې دی ملاویدون کې د الله سره کامل مؤمنان چې هغه حکم د طالوت علی السلام منو وای ونس کله یا اوس کله یا ولا په اوس کله هغه چې کوم دی دا وي کم من فئاتن قلیلتن دې زلاغه لګړه غلبت ای غلبم دې فئاتن کثیرتن په غړي ډلې باندې نو کثرت او قلت د
د فتح د غلبې چې کوم دی نو دا سبب نه دی بلکې د الله معیت او د الله رحمت او دارنګه د الله امداد هغه چې کوم دی نو د فتح سبب ګرځي نو د دې ایمان مضبوط نو هغه کم من فئات قلیله ډیر زله غلبه غلبه غالبه شو د فئات کثیره په ډیر ډلې باندې باذن الله د الله په حکم باندې فتح او غلبه د الله ورکوي والله مع الصابرین الله سره د زغر کوونکو دی نو ولما معرکه شروع شو ولما برزوا لجالوت هر کله چې دی ور مخامخ شو جالوت ته د غلخ کرتا او جنودی هغه د غلخ کرتا چې میدان کې یو بل ته ور مخامخ شو نو جالوت لخر دعا وکړه قالوا وی ربنا وزمون رب افرغ علينا توي کې موږ صبرن صبرو وثبت اقدامنا مضبوط کې قدمونه زمونږه وانصرنا مضمون او دادو کې زمونږ علی القوم الکافرین په قوم د کافر باندې ودي لګو او کافر ډیرو دي دغه دعا او تباہ کې چې الله موږ صبر راکړي زمونږ قدمونه دې په خلاف مضبوط کې او زمونږ امداد وکړي فمهزموهم په الله باندې یقین او مضبوط او ایمانی مضبوط فهزموهم شکست ورکو دي طالوت دي لخر او جالوت کافر لا دغه لخر لا باذن الله د الله په حکم باندې وقتل داوود قاتل کو داوود علیه السلام جالوت داوود علیه السلام د طالوت سره بل لخر کې راغلی او دا چې کوم دیر په هغه وخت کې پیغمبر لانو او جنگي د پاغله جنگ یو کو جهاد یو کو جالوت مړکو جالوت کافر هغه داوود علیه السلام مړکو واتاه الله الملك ورکو دي داوود علیه السلام ته الله الملك بادشاہي او حکمت او پیغمبري الله ولا چې کوم دي پیغمبري او بادشاہي ورکړه وعلمه مما يشاء دارنګ علم ورته ورکو مما راسنا يشاء چې الله خو خوا اوس جهاد د مشروعیت حکم دا خو چې کوم دي جهاد یو نمونه ذکر کړ چې هغه دا واقعي ذکر کړ اوس د جهاد ولی الله چې کوم دي روا کړل ولی حکم دی ځکه ولولا دفع الله الناس کجرنه و دفع کول د الله خلق لرا بعض لرا بعض په بعض باندې چې الله ظالم هغه چې کوم دي د مظلوم په لاس باندې نه وجلې او ظالم کلا وزمکه کې پر خو دی او د دې خلاف د جهاد حکم نه کول لا فسادات الارض نظمکه کې فساد جوړ شوی او زمکه به کوم دي خراب شو ټول زمکه نقشه خراب شو ولكن الله ذو فضل او د فضل على العالمين په ټول مخلوق باندې تلک آیات الله اظهار الهی صداقت د نبی علیہ السلام دا آیاتنا حکمنا د الله دین دعا چې موږ نور دی را پتا باندې علیک پتا باندې بالحق د بار د بیان د حق او انک من المرسلین یقینا تدیګل شو نه طالوت علیہ السلام او جالوت د واقعیات ته نو پتا دی بیان موږ ته وکړو دا چې کوم دین تاسو کا چې که حق پیغمبر نه وینم ماته ولدي د واقعي څنګه پتا لګیدا داوود علیہ السلام او جالوت د معرکې د دې مات څنګه پتا لګیدا دا چې کوم دی لوی دلیل لري چې حق پیغمبري ورپسې تلک الرسل دې ځای چې کوم نه بیا وجه د جهاد په ذکر کې مجاهدین چې اړم دي دا هغه اسرائیل او یهود سره جنگ کوي جهاد دی الله دې فتح او غلبه ورکړي څنګه چې داوود علیه السلام باندې الله دا بس مسلمانان باندې طاقت ورکړي دا کافر باندې د څنګه الله رمضان مبارک را سمرا الله انا په دې پروجیکټ کې الله تعالی معافي یا علیکم جاكي درس توفيق راكي استقامة الصلاة والقرآن وصلنا لديه يا رسول الله لأن هذا وزير على وانا دلنا والتعلق رجل عن سبيل الذي قالوا قول توفيق راكي جانا ومال بخبر لار کی جگہ قول توفيق راكي الله سبحانه اشتداران وفات شوی دی ټول ته پاو جهاد داونه معاف کی دې ولا بدل سبار وجوه إن شاء الله تصبح سهر
10 بجې به شو او که روژه نه وای انشاءالله نو بیا به ماسپښین د سبا درس وکړو